الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له لا ضد له ولا ند له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وبشيرنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف اللهم صل علی زما محترم و مسلمانانو، رمضان المبارک انتظار اور روانه ده. آغا انتظار ختم شو، ابتدا د رمضان المبارک وشوا. عافیت سرا بخیریت سرا روانه ده، اختتام تا نزدې شوې ده. عباداتو چې کوم هدفونه ځان د پاره مسلمانانو مقرر کړیو هغه تکمیل ته رسیدلی دي یا رسیږي. آخری عشرہ په مختلفو وجوهات سره حیثیت لري، مقام لري، مرتبه لري. یو دادا پدې کې مسلمانان اعتکاف تا ناس دي. مقصد د هغه معتکفین دا ده زمنګ د طرفنا د الله په دربار کې سکسان د جرګې په تور باندې مقرر شوی دي چې هغه د خپل محلي والو د پاره، ځان د پاره او د اهل اسلام مسلمانانو د پاره دعاګانې وغواړي، فریادو کی د تمام رمضان المبارک عباداتو حکم اور ترتیب یو طرف تا، حالت په اعتکاف کې د معتکفین د پاره، اعتکاف کې د ناستو کسانو د پاره هغه حکم کې تبدیلی راشي، بدلون راشي. د عامو مسلمانانو د پاره د خوراک او د اسحاق چې کوم پابندی ده او کوم اجازت ته، هغه اجازتونو کې محدودیت راشي، کمواله راشي. معتکفینو د پاره عام مسلمانان ځان لګرځي راګرځي، بهر ته وته راوته شي، لیکن معتکف سړی چې په اعتکاف کې ناست وي داغه د پاره وتل راوتل بنشي. زنانه کا چرته ځان له پکور کې په مخصوصه کمره کې په اعتکاف کې ناست دی، داغی د پاره د هاغه کمرې نه راوتلو اجازت ختم شي. حد درجی او ضروری کار دے نو هغه د پاره به هر حال د تللو اجازت شتا. تقاضا د انسان کمزوری دا، کمره کې دنه سہولیت دستیاب ہوئی، کمره کې دنه خپل تقاضا بیا پورا کوي، دا غینه علاوه کمرې نه د وتلو په اس حال کې اجازت نه.
او که کمره کې نئی کور کې یو ګوټ کې نو هغه ته هم اجازت د وتلو شتا خو ایثارېدلو اجازت نشتا وضو خانه کې معتکف د پارا زیات تر د ناس تی اجازت نشته چې هغه ته کې ناس تی ټیم لګي او دس کې وګدوالي نه کار واخلي آن تر دې چې کوم غسل په واجب شي نو دا غي دا ادایګي د پاره هم پکار داد چې کم سے کم وقت استعمال شي مقصد د خبر داد چې د کم سے کم وقت صرف ځان شریعت ته جایز کول دي خپل بدن ټولوینځي فرائض و ادایګي او کی او بس بیا راوځي دانه چې دنه شیمپوان پزان باندې لګئی خوشبویان لګئی صابونونه بار بار لګئی دا د معتکف ته پاره داغي اجازت نشتا عام غسل چې هغه د سنت د جمعې غسلونه دي ناغي کې هم معتکف داغه ته اجازت نشته چې هغه لاړ شي او غسل وکړي دا د ملنګي ورځي دي ملنګي معتکف خالص د الله په دربار کې بدق شان ته پروتي دی به صرف فریاد کوي دی به ځان په خوشبو په ځان پاکولو او ځان خیسته کولو توجه نه کوي بلکې دا کار به صرف دای چې الله په دربار کې زمانه سمر ډیر فریاد کیږي چې هغه مر فریادونه وکړه دویم دا میاشت اخر دیت یو فضیلت بل حاصل لے چې هغه فضیلت د لیلۃ القدر په حواله سره ده دا په تمام رمضان المبارک کې وا بیا دا غین اخری لشو عشرو تا اخری لسو شپو ته منتقل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل تشریف راوړ بهر تا زتاسو تنند لیلۃ القدر تعین در تکو دا شپه در تخیمه چې دا په کم تاریخ باندې دا کله چې بهر تر اوته صحابه کرام په خپل منځ کې په یو بحث کې مشغوله او مصروفه دي چې دا غینه اختلاف کاریږي بعضی وای چې دا پدی ورځ دا بعضی وای پدی دا تاریخ ته دا تاریخ ده دا هغه اختلاف بلا وجہ بلا ضرورت دا هغه نتیجه دار او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زمانه هغه تعین هیر شو څه مطلب زمانه واغسته شو کله چې هم مسلمانان بلا وجہ بلا ضرورت پیودا سے شغولیاتو کی پیودا سے معمولاتو کی ون خلی چې داغي فائدہ په دین دنیا باندې نه اللہ دا آغا لاقینا برکات اور انوارات پورت کی یو اختلاف دا عقائدو دا نظریاتو دے چې داغي دا اللہ دا کلام سر تعلق دے دا اللہ یووالے من اللہ بلوئی نہیں منم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ من اللہ بلوئی زید ازان نہ جوڑا والے شب دا اختلاف لازم دے دینا تیخت رشتہ دا اختلاف دا ختمولو کوشش په دې طریقې سره پکار چې دا الله دا کلام دا محمد عربی صلی الله علیه وسلم دا سنت دا حدیث ترویج وکړي شي هغه په عمل کې راوستل شي هغه زده کړي شي خپل خواهشات او خپل مرضیات پسې پوښ واچول شي کم چې عام اختلافات په وړو مسائل په وړو خبرو باندې نتیجه دارا ہوا تلا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زمانہ اغه تعین د دې شپې واغستل شو ځان لپاره کې خیر ده باعث ده خیر ده خیر نه ده خبره خالی نه ده تدی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
آخری عشرہ کی تلاش کئی او بیائی پتا خوشپو کی تلاش کئی تاسو تب ملاوشی 21, 23, 25, 27 اور 29 مسلمانانو زمنگ نا ستلی دی یو دورا تپاتی دی منگ لدان دی پکار چی منگا ہمیشہ دا پارا دا تلاش شروع کو چس پونگمئی تا گورو رنائی سنگا دا سبال پاسو بیانور تا گورو رنائی سنگا دا زمنگ کار دادے چی روزانہ پا ہر اشپا بانے منگ دا اللہ عبادت کو کچرتا زما عبادت پا دا غشپا کی ما تا نصیب شو ما تا دا نور دا رنا پتم نشتا و ما تا رسپونگمئی دا رنا پتہ نشتا زما خود عبادت سرکار دے عبادت ما تا نصیب شو پا دیش پا کہ اللہ توفیق را کو ما پا 21 مکڑا 23 بھی مکڑا پا 25 مم کم پا 27 باندیم کو اللہ پا کی زماغ ترتیب برابر کو نو کمات دا دین نخو نخانوارو علم ہم نہیں پتراتا ہم نہیں لیکن کم سے کم آغا ثواب چی کم دینو آغا زمان دا رب پکاتا کی وہ لکلے شو خیر من الف شار 1000 میاشتو 80 کالا و سلور میاشتے تقریباً داغے اندازہ لگی دا دوم رکلونو ثواب مسلسل پدا 2 رکاتو باندی آغا ملاوی دادا اللہ را طرف نا منگلا سمرا لوی عیدی دا عیدی علیکو عیدی کے مال پیسے راکا مال عیدی راکا مال دارا کو مال دارا کا زمن درب دا طرفنا طول رمضان المبارک عبادات یو طرف تا دا دیش پیغا عبادات بل طرف تا پائی کہ دا یویش بے عبادت بل طرف تا دمرا لوی عیدی دا اللہ را طرفنا منگتا ملاوی مسئلہ صرف دائی زمنگ نا غفلت شی او منگا پاغی کے خطوم کے آخر کے اسیم بھی استڑی شو بدن کمزور ہے شی عباداتو کے مشغولتیا کم شی منزون ترور چھٹی ملاوی گی تراوی ختم شی تلاوتون ختم شی مسلمان تا پرون ختمو کو قرآن دے سر تورسو نو کتے آخر پورے سر تبیا نشر رسولے نو کہ 2 پارے ہوئے سلور پارے ہوئے لس پارے ہوئے 15 پارے ہوئے دا ختم فرض خونا دے گا نا دا قرآن کریم تلاوت کول لازم دی ختم فرض نہ دے دا کوئی اعزاز دے میلاو شو تا کڑی دی وہ سکوری چی 15 رضی دی او زا ختم پا لسو کی کولے شم پا 15 کی نشم کولے لہذا زا ختم نور نیم قرآن نیم بولی ماجی ختم کڑے ختم زمان شوے دے محترمہ ختم دی شوے دے با قرآن مانے پابندی خونہ دے لگی دے لگا لولا تراوی میں اکڑے ختم میں پکی کڑے دے پا تراوو کی دا ختم ثواب خطا تا میلاو شو چی داغا قرآن آو ریدہ لے دے تراوو چوٹی خطا تا لانا دا میلاو شوی کنا زان لے ثواب دے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی دا شپی ودرے دا اللہ تا پا قیام باندے دا عباداتو کی ودرے دا تراوو کی ودرے دا اللہ دا پارا او دا خپلو گناہونو دا بخلو دا پارا او دا ثواب دا امید دا پارا دا دا گناہونو واڑا واڑا چی سچیوی دی اللہ پاکی پدی ودرے دلو آغا تا معاف کئی سولی بینا معاف کئی یو سڑے عاجزی سر ولاڑ دے دا اللہ پا دربار کے یو سڑے پا عاجزی بانے دا اللہ پا دربار کے ولاڑ دے لاس پا قیام دق قشان دا مقصد دا دے عاجزی کئی رکوع کئی سجدی کئی مطابق دا ثواب نہ خالی یرا جی تراوی ختمی شو یا نور ثواب پا کشتاو گناہ پا کی نشتا جراش چیزائی نکوما یہ نے منگا صرف دا دید پارا عبادات کو چیز زد جہنم نہ بچ شما کل خبر ادام دا کمال نہ خالی نہ دا لیکن زمان دا عبادات و مقصد صرف دا جنت او دا جہنم حصول نہ دے پکار زمان دا عبادات و مقصد یو لوی بل مقصد پکار دے آغا زمان دا رب تعلق دے
هغه زما د رب د یو بل سره تعلق دی چې هغه زما خالق دی زه مخلوق یم، هغه زما معبود دی زه عابد یم، هغه زما مالک دی زه مملوک یم، هغه آقا دی او زه غلام یم. د غلام کار همیشه د پاره سر ټیټې وي د خپل آقا په مس کې. ادا نه وي چې جی څومره چې ما سر ټیټې کوه ختم شو نور ته خپکیږم د دې نه بس پته تا ته نیغ نیغ ګرځم. تر سوچ هغه آقا دی، تر سوچ هغه معبود دی، تر سو پورې چې هغه مالک دی، تر سو پورې چې هغه خالق دی، تر هغې پورې زه عابد یم، تر هغې پورې زه غلام یم، تر د هغې پورې زه مخلوق یم، تر د هغې پورې زما کار د عاجزۍ دی. زما چوټي خو د عاجزۍ نشته. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ارشاد اللہ فرمائے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. تر د مرگ پوری د اللہ بندگی کوا، مرگ نرست تا د بندگی د عبادات و نخلاصی، لیکن د مرگ پور استاکار د عبادت تے د مرگ پوری ویلی جدا منگ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک را کڑی، تراؤ پا شکل کی را کڑی، پا تراؤ کی دا قرآن دا اوریدلو پا شکل کی را کڑی. نو آیا رمضان المبارک چکل ختم شنو بیا با زمانگا چھوٹی کی گی؟ تراوی ختم شنو زمانگا تراؤن چھوٹی کی گی؟ دا ختمونو مانیم بسا اوقات چی سڑے پی سوچو کی واقعی چی پابندی پی لگول پکار دا یادی نہ کی گی. دا دی مقصد دغه ګرځیدل چې لس ورځې تراویح دی په ختم بیا چوټي ده، 15 ورځې تراویح دی او بیا چوټي ده. محترمه ختم په تراویح کې ځان لا مطلقاً تراویح ځان لا دا د سیدې له سړی په فرض منځ کې ولاړ او سورې بقره وای نو پاغې د مازیګر او ماښام منځ بیا معاف کې دی شي چې ما څوک سورې بقره ویل په ماسپخین کې وګت منځ می کړل لہذا نن د ماسپخین او د مازیګر زما چوټي ده. دا خپل تراویح وی تا منور کړي برکتی دې کړي قران دې پکې واورید قران دې پکې ولوسته، لیکن دا مقصد نه لګي د دین وروسته جمعهتونه چوټي شي. اګوره مسلمانا یو عجیب خبره ده پورا میاش یولس میاش ته شیطان پمنګ باندې محنت وکي، یولس میاش ته او چې رمضان المبارک راشي شیطان خو الله وتړي لیکن زمونږ هغه عادتونه نه تړلې شي، موږ قشان ته دا د پریکټس میاشتا دا د تربیت میاشتا. شپې پاسېدل څومره مشکل دي، لیکن نن ستا موبایل بند پاتې شو او ته دغه شان ته پاتې شوې سهار دې پښمنۍ نه دی کړی ته چار چاپېره ملګرو ټولو ته غوسه یې هلکه تا ولې نه یې پاسولی موږ نه پښمنۍ پاتې شوی دی ولې پاتې شوی دی د ورځې به اوس موږ ته تکلیف وي سار نما خام پورے بزوز دغه شانت په لوګه روزه نسب تاول نه پاسوله دلته خلار ناس ته خوراک کوي خاطر اور تابل ود دی پرې د چودای خو به نشم خرابوله پرې د چودای اجه کله بانګوي پاسه مانځ ټیم نه جمعه ډکی راشه اوس مانځله پاسه هغه ته پته ولګي چې ښا منځو شو بانګو ویلې شو ته اوس ما پاسه څومره ورته قاریږي څومره ورته غوسه تم پښمنی له نه پاسولم ولې چې د پښمنی په وجه باندې زما د ټول ورځې دارو مدار ده تعالی تربیت پکار دے او تعالی سوچ پکار دے چې محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم تا تدام ارشاد فرمائے لے چې پدی خوراک خو ظاہرن استاد ورځې دارو مدار دے ظاہرن استاد خیټ و سره تعلق دے لیکن د سحر د مانځ سره استاد معاش تعلق دے. تاسو خواوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې سحر مونږ د جماعت سره ادا کو د رحمان جنډا ور سره د الله مدد ور سره او چې رست پاسی او کله کله او د سمونه کې او بازي پکې خیرن خچن دغه شان تر امنډو خپل دکان ته حج یو کې نو بس در مخ مخ قدروین زیدان خپل را خپل کې میک اپ شیک اپ برابر کې او بس رامنډ کې مونږ او د شان پاتې کی روسته بیا خپل چنګ نیولې مولوی صاحب حالات داسې مولوی صاحب داسې مولوی صاحب دا د شیطان جنډ نیول ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا شیطان چې د چا ملګری شوی دی نو شیطان نه د خو توقع سو کولای شي
څنګه د خو توقع کې نن ستا جمعات په سحر منځونو کې ډک دی دا دې لپاره نه چې په دې منځ مهین وي دا په دې وجه چې ته پښمنۍ له پاسېدلی وي دا پښمنۍ اهمو نو دومره خو آخر سړی ته چاوي د ورځې روژه نه نسي ماښام افطارۍ ته بالکل ریډي ناسي او دا فروټو ته بالکل دغه شان پاچځۍ ناسي ته بیا چې 2-3 دي نیولې دي هغه وروره د ورځې روژه نشم نه کمزور سړی یم اوس که د افطاریم نه کوم نو د مسلمانۍ نه وځم کم سے کم دا خو کول غواړي که نه نو دومره خو الحمدلله موږ مسلمانان یو د خیره سره د الله لاک لاک شکر دی کافر نه یو چې دومره پاسې د اوس سره خواته مونځ دی نو دومره خو نه شو کولی که نه ډېر پکې داسې مې چې هغه ودش مونځ نه کوي په روژه مې پښمنۍ مو کو بس دی که نور رانڅه غواړي ودش مونځ له هم نه راپاسي وروسته به حکم کېږي ملا نه چل زده کړلی په 10 بجې مانیم کېږي په 11 بجې سړی پاسې کېږي وصله کو وروسته به حکم که نه خلک به راته خوشحاله چې پلانکې ډېر ښه سړی دی چاش مونځ په جومات کې کوي اشراق هم کوي هغه نه قضا کوي خبر بر نه چې سړی سهار مونځ کوي وسه نو دومره پاسې دي نو ستا د مانځله راتلل دا د مونځ سره دومره شوق نشته لکه څومره چې دا د پښمنۍ د وجې نه ته پاسېدلی ځکه مونځ ته حاضر شوی راشه وای دا دومره مې کړي دي نو اوس خو دومره خو مسلمان یم راشه دا مونځ خو وکړم که نه بده خبره نه ده ښکلې خبره ده دا هم ښه خبره ده کار د نیکۍ چې څومره هم د تحسین په کار دی خو قتل دې ته په کار دی چې زه د سهار مونځ له په روژه کې د مونځ له راپاسېدلی یم او که زه پښمنۍ خوراک له راپاسېدلی یم دا سوچ کول غواړي بس که د مونځ له راپاسېدلی نو دا مونځ به د اختر نه وروسته بیا هم کېږي دا مونځ به دقه شان ته فرض وي او ګوره مولیان تاسو ته نور څه وایي زمونږ ګاونډ کې هلته په کلي کې یو بابا اوس هم ژوندی الله ژوندی ساتي کړی بل ځای ته وړي زمونږ وړوکی جومات و یوه کمره وه موږ به چې کله پښمنۍ وکړو رابلو جومات ته بانګ به ووایي اوس مونځ کوو هغه به ولې تاسو د خوب دپاره په تیاره کې دا مونځ کوئ صبر وکړو چې هغه ښکلې رڼا شي بیا به مونځ کوو زمونږ د مونځ معمول دا دی د چونکې بابا یو مقتدي و زمونږ نو موږ هغه نشو خفه کولی نو موږ ورته رڼا پورې ناستو بیا د خیر د په رڼا کې بدل وکړو او بندګانو موږ خو ستاسو دپاره ستاسو د خوشحالولو دپاره چې په کوم ځای کې موږ د طرف نه کېږي نو موږ یې کوو خو چې ته اوس هغه یو صدر سي په شان زموږ نه د سود د جایز کولو توقع ساتې نو دا خو نشو کولی که معاف کولی خو درته نشو که نه جواز لري نو موږ ووایو چې څنګه بانګ وویلی شي سنت وکړئ راشه چې دا مونځ دله وکړو چې لاړ شي لت یخنې اوده شي قصه ختمه وروسته درته بیا انتظار کوو رڼا شو هلکه رڼا شو ودرېږئ نه ورېږه که چېرته الله پاک یو مسلمان ته په زړه کې اچولي او هغه پاس یو په دې جماعت کې شریک شي صبر وکړه لږ صبر وکړه نو آخر سر ته یې رسو علما وایي بهتره دا ده چې دومره په آخر کې ته مانځه ته ودرېږه که ستا نه ستا مونځ بالفرض ته 10 منټه مونځ ټیم باندې لګې 10 منټه ستا په مانځه لګي نو ته خیر دی 25 منټ مخکې د انور د راختو نه ودرېږه که چېرته په څه وجه دا مونځ د نوران شی نو چې دوباره امکان تا ته بیا موجود وي هغه اخر ته ورسوه ولې ورسوه دا د دې دپاره ورسوه چېرته اوده شوی مسلمان یو هغه پاسي نو چې هغه جماعت ته رامنډه کړي او هغه ورته میلاو شي دومره پورې موږ تاسو ته بیا انتظار کوو محترمو خو مسلمان بیا په نظر باندې نه راځي هغه بیا پښمنۍ پاتې شوی سهار مونځ دی بیا پاتې شوی دا میاشت موږ له تربیت راکوي دا موږ له تربیت راکوي ګوره چل خو تا زده کو د شپې پاسېدل څه مشکل خو نه و که نه عام ورځو کې ټلیفون کوه چاته که نه ځان مړ که که نه هغه هم د هوښیار بچي په ځان پسې موبایل بند کړی څوک مې چې کم دی نو تکلیف راته میلاو نشي خوب راله څوک خراب نه کي او د بحرین زلمیان خو چې کله سهار بانګ ووایي هغو په ځان برستن راپورته کړي نو بیا به ورته سوی داسې په کې موږ اورو چې کله بانګ ووایي هغه زر زر بس بسترې ته وخېږي چې اوس کسه زموږ د چمکادړو شپه شروع شوه د چمکادړو که نه چمکادړ د شپې ویښې او د ورځې اودی د چمکادړو شپه شروع شوه بای بانګ یې ووایي د ودرېدلو وخت راغی الله آواز وکړو بنده غواړي
ډوډۍ غواړي، حاجت غواړي، بخنه غواړي، زه درته آواز کوم چې دا درې واړه دله در کوم. بنده وایي ورېږه زه اوس د اوده کېدو په ترتیب کې یم، وروسته بیا ګورو، په دې وخت کې ما ضرورت نشته. ما اوس دغه د بړستن ځان ته برابر کړه، صحابه ته شپه مې ورور کړه، ګیمونه مې وکړه، لبې مې وکړې، بیټکونو کې ناست وم، اوس اوده کېږم ورېږه، سبا به بیا ګورو. څومره بدبختي ده مسلمانه. تهجد دې ته نه وایي چې ته اوده شه بیا پاسه، تا صحابت ته شپه په غفلت کې تېره کړه، بیٹکونو کې ناسي، بیٹکونو دی آباد کړو، خو دومره وکړه چې کم سے کم په 3 بجې تعالی خوب راشي او ته د اوده کېدو فیصله کې یو 2 رکعاته مونځ وکړه او 10 وکړه او 2 رکعاته وکړه. الله دا دومره زما خواهشاتو دا ما وکړل، دا 2 رکعاته ستا خواهش دی، ما ستا لپاره دا وکړو، دقه دی اوده شو. جل به وشي، ساسمان به راتاو شي، څه به ستا بدن ته نقصان ورسېږي. دام وکړه دغه د ګناهونو انبار وکړه، نو ورسره دام وکړه. دا خو نه ده چې ته ګناهګار شو، چې کافر شو، اوس ستا مونځ نه قبلېږي، ستا توبه نه قبلېږي. غفلت وشو چې کله ټیم راغی بیا پاسه الله پاکه دا مې څه وکړه، زما توبه ده بیا به نه کوم، لاس پورته کړه، الله 2 رکعاته کوم بیا اوده کېږم. دا نیت وکړه چې سحر مانځله به پاسه دا تربیت ده. تا چل زده کو چې خلکو سره غمخواري څنګه کیږي، د خلکو سره خط تعلقات څنګه کیږي، تا په ځان باندې کنټرول وکړه. الحمدلله مسلمانانو کې شعور راغله، هغه د روزي احترامونه ورو پیژني، جګړو هغه قصې الحمدلله قصه ختم شورورو. مسلمانانو خپل د جذبات او اظهار هغه ورو د اسلام د عبادت پر اړه کې ماتحت کو. د دې سره سره دا تربیت اوس موږ لا غستل پکار دي چې دا زما د رحمان تربیت ته زبدا کوشش کوم چې د شیطان د یولو سمیاشت په مقابله کې زه د رحمان د یوې میاشتې عبادت او دې تربیت له فوقیت ورکم. مسلمانانو کم سے کم دومره خو موږ وکړو کنه، دومره خو موږ وکړو کنه چې دا له سورج خو د جماعت سره دا فرض ادا کو سار کې کنه یاره. 3 صفه 4 صفه زمونږ د جمعه ډکی، بیا 2.5 صفه، 1 صفه، 1.5 صفه، الکه مونږ کته کوم کته بارا کوم ایزه کې نه کته چې کته کوم نو کا کته جمعهونو ته لاړ شي ناغوم شکوه کوي جمعه ډکو وسته شه دا چرته لاړ اغم دا بیان بکای جمعه ډکو نن تشو دا مخلوق چرته لاړ پسین لاو کیږي الته کتالته کوي کم ځای کوي اسمان ته خيږي الته کوي عام منځونو کې ټوټیش عام منځونو کې ټوټیش سار کې ټوټیش کم سے کم مسلمانانو یو له سورج خو سړی انتظار وکي کنه یار یو له سورج خو گزارو وکي کنه دا خونه د جدا غریب لکه مقصد داره منګ په الله شیطان په زنجیرونو تړل او منګ د عبادت لپاره تړل خو چې څنګه اخلاص کړو او شیطان راغی منګ ورته را پغاړه کیږي منګ در پس ډیر کړي دلی په یو میاش کې یقینو کړي دا غړو چاو دل پتا پس یا په خیر او جوړ تا کړهو راز چې ورزو جو منزلم چټیو کالام ته ګوري جو نه خرا خزي او نر ټول پګړا شوی ول چې شیطان بابا راغل بازار توزی جو ټول پګړای ولې چې شیطان بابا راغل دا لاک ډاون خو خدای پاک چې سړی دوا کوي دا مصیبت درته نه یادوم خدا لاک ډاون درته یادوم چې بس خدای دی ولا سبانه جوړي او تاسو بس ما ته وای سړی هم چلو ایو مولوی سے کراچي کې دوا وکړه خدای باران راولېږي کسان اورته مولوی سے زمون فریضه کړي سکار دی باران راشه خو مونږ گاډي لګولې ته زمونږ رزق خرابې خدای پاک اوس نه باران له دعا کولې شو او نه د شفاعت کې دی نو کوسه زمونږ لاک ډاون دکانداران بلا پسې ټول شي مولوی صاحب تاسو په رزق کې سکار دی تا غم نه راغستي خو مسلمانې غم راغستي هم کم سے کم مسلمانان الله سره وعده وکړه تاسو نشم الله سپورته کوي ما سره وعده وکړه تاسو سره سواد ما سره سواد ای الله سره وعده وکړي چې الله کدا ډیر نشو کوله کم سے کم د وړي کې اختر دا میاش خو کم سے کم د دې اثرات خو پزان کې ښکارا کو کړه ځکه مسلمان یم زه دومره تکړو مچ د سهار نه د ماخامه پوره ما ستاد وجنه د وبو ګټ نه کړه ما ستاد وجنه نوړې نه دا غستلې ما ستاد وجنه مقصد دار ډیر کارونه بدمعشي پر خودلیو الله تما قال له زما ق بندای ما ورځ بدل شوی دا مخک استا حکم مخک استا فرض وسی الله ز پمینا محبت مانی کوما مخک زورو
وہ زما رضا دا اچھے ثواب په زور کې ډیر او که په رضا کې بډې رہی دا میاش خو به موږ زور دی یو قسم کنه فرض ده کنه ته خوړې شي بار مخامخ د چا په مخ روزه خوړې شي چې کپړې دلوي کنه وای یو کستمایل کا مسافر د پار روزه خوراک جایز ده دانه د جلته کې راغلی موږ ته په روډ باندې کینی او پولی په سر راته ناس یا خو په غلار ډوړې خو دی ورګه مسافر یم احترام په خپل ځنه کمره کې دنه خور کنه ما ته نه پسخه ځان له حکم ده هغه مرګر راته وې ځکه کسان راغلی خو ځخیل سرالته کې ناس روډ په غاړه باندې موږ مسافر یو کسان کې راکې خو د خې وډه به ابو مسافر درته وخه روزي خوري ته خوړې شي نشي خوړې روز کو ستاره پار اجازت ده لیکن تب بیا وې چې الله پاک ته زما غرب یو زستا کا بندای ما ورې سورج کو ته بیا پر یادو کم کنه ساسه خیال چې روزو نرستو الله بیا نه مني د روزو نرستو الله بیا د مغفرت نه قلار شي قبل ولو نه قلار شي موږ کې ثواب کم شي ساسه خیال چې یو باویا نه د جنې کومه ته خو په اخلاص وکا او یا پرېدا الله دې لپاویا زره بدلای اثر څه کمه اب دربار کی کمی سره اک تعالی او یا ارب په یو مان زمانه در کې داغه په خزا تبه چې دای او یا ارب دا چی شه ده اسی ګنتی نه د باچا اسی ګنتی نه دا یو پاویا ده اسی نوم ده کنه موږ ته څه بدلږي یو پاویا دا قیومون دا رکوع دا قصیده موږ څه ونه لیدو دا چې کله ستاستر کې پټ شنو تا ته بیا پته ولګي چې یو پاویا څنګه دا به دالته بیا پته لګي دا یو پاویا څومره زورو دیو جنا محترمو د اخري عشره د زمنګا دا زمنګ د ثوابونو د راټولولو د خپل هغه مهنت در طلب کولو دا زمنګ اخري ورځ او شپې دي منګ له پدې کې غفلت نه کار نه دی غستل پکار منګ له دانې کول پکار چون کې چوټي شو ما ختم کړه د لحاظ ما چوټي شو د نور قران ته نه لاس کوم کافر بهم کبه قران رواغس عزتمند ثواب پکې اوسو مشتا کدي دوه رکوع وي هم ثواب دی کدي دوه سپاره هم ثواب دی کدي له سپاره هم ثواب دی دغه شانت ذکر او اذکار دی او دغه شانت منځ دی او دغه شانت عبادت دی محترمو موږ دغه اهتمام پکار دی باقی سرسای دغه دی مسائل دی هغه الحمدلله ټول تمایل معلوم دی سلور شیان د زکات لپاره او 15 شیان د سرسای لپاره چا سره ای نو پاغه باندې سرسای ور کول هغه واجب دی یرا سونا دا چې خالص سونه ونی می توله پکار ده بل شی سره مکس را مکس شو نو بیا د ونی متولو خبر ولاړ په بل طرف ته چاندی دا 52 توله چاندی پکار دا او کچرتا تجارت ته نو دا غین دا 52 توله چاندی قیمت مطابق پکار دے قابل فروخت شایان الماریان او فریجونه دا خرسیږي نه گاڑه د کور د پاره اغسته ده هغه کې نشته خرص او اغستلو د پاره اغسته ده هغه بیا سیکل ولې نه ده هغه په کې حساب ده ځان له د کور د استعمال لپاره اغسته ده لینک کروزر ولې نه ده نشته په خو چې خرید او فروخت د پاره اغستل له موټر سایکل ولې نه سایکل ولې نه ده د ماشومان هغه سایکل ولې نه چې په دکان کې خودللی ور کوي بیا نیت پورې خبرتا چې لا اغستل له دغه شانتا سلورم نمبر چې تا سره مال تجارت وی سونوي چاندي وی نقد در سره او د سرسای سره او د قرباني سره پنځم شی بلوم ده چې ستاسو د ضرورت نه زائد سامانی دا چې کله ګډ وډ شي ګډ وډ نو دا بیا راغون کې د دې قیمت په جوړ کې 52 تولې چاندي پوري کم سړی سره دومره مالیت جوړې دو حکومت د هغه د دې کال د 2021 چې کم نصاب مقرر کړل 80,933 روپۍ دا 80,933 روپۍ چې رچا سره 80,000 ولا دا 80,000 روپۍ چې د چا سره دا د قرضونه پاکي دي تا باندې چا قرض نشته هغه قرضونه پاکي پیسې دي دا په دې 15 شیانو کې تارا جمع کړي یا د سونی او ګټۍ در سره و یا پان در سره و چاندي پکې و دغه شانتا پیسې و سنق دی وی یا دغه شان د تجارت چرته سوړ کې موړ کې سشیو چرته کیلونی میلونی د خرڅولې او داغه سره ضرورت نه زائد چرته سامان دا ټول چې تارا غون کو داغه مالیت د قرضو د دکاندارانو دغه حساب کتاب نه چې ختم شو 80,000 روپۍ تاسو سره موجود جوړې دي نو پتا باندې سر سایه ور کول واجب دي د خپل ځان د خپل نابالغ بچو باشمان لوی شوی دي ځان له ور کول شي ور دي کی ته ولا ور کډه خبره ده نه ور کې ولا مې ور کو استغ هغه پوښو کار پوښ خزه د په خزه باندې خپل هغه سر سایم په دغه حساب خپل واجب ده یو تول سونه ور سره نو تقریبا د لاکو نه په پورته دغه مالیت جوړیږي
نو دا هغه سره لازما خبره ده چې څه کپڑے مپړې خو د خزو انبار موجودي کنه، لہذا پاګې باندې سرسایه ور کول واجب دي. خاون ورل ور کډې رخول خبره ده، خاون ورل نه ور کوي په خزې باندې فرض ده، واجب ده وردی کی دار دې نه چې ور کوي، دا غي کار ده. د دې وجنا دغه مسائل نورم دي. بهرحال ها یو خبره یاد وساتئ، هغه غریب سړی چې هغه بالکل صداقت نه لري، یو عام سړی گزاردار چلیږي اسی سره نشتا، خو دومره ده چې زندگی خپلی چلیږي، نو که په ښه انداز سره زندگی چلیږي او هغه سرسایه ورکي نو دا به انشاءالله د هغه لپاره بهتره واجب پیاګر چې نه ده. لیکن هغه مسکین او فقیر سړی چې هغه ځان له خلکو ته ناست دی چې ماله به سرسایه راکړي، ملا هغه ته هم وایي تم سرسایه ورکړه، نو آخر هغه به الی بیا څوک مولي صاحب به یې اخلي. لہذا هغه سړی چې هغه بالکل لاچاره دی، وس بس نه لري، دغه 1500 روپۍ د هغه د بچو جوړیږي او 115 بچیان دي په خپله دی، هغه لاړې او دا سرسایه بل نه ورکړي چې ثواب ډېر وګټم، هغه د اړو بل نه ورکوي، هغه د ثواب په دې کې وګټي چې دغه پیسې دې په خپل بچو باندې ولګوي. دغه د ټولو نه غټه صدقه ده. ولې خپل بچي محتاج دي، عجزانان دي، دا هغو پیزار د ډنګ نه دي، 100 روپۍ د سیوا کې پیزار دی وله ښکلی کړي، 100 روپۍ د سیوا کې جامه دی وله ښکلی کړي. دله نه پکار چې دی خپل ځان هغه شان ته کمزوری کې، خو صرف د دې دپاره چې زم په ورکړو واله کې راشم. الله ته پیدا کړی غریب کمزوری پیدا کړی، کمزوری پیدا کړی، لہذا صاحب حیثیت په تاله درکوي، ته به د خلکو له نه ورکوې، ته به چا له ورکوې، ستا نه بل غریب څوک شته؟ نو دیو جن بهرحال دا مسائل لی دا د لوی اختر نه مخکې د هغې ورکول بهتر دي، اختر د مانځه نه مخکې او که سړی هغه پورې صبر وکړي په دې منځ کې ورکړي، غریب وګوري، محتاج وګوري، څوک یې ځانه د اختر ترتیبونه جوړ کړي، نو بهتره ده انشاءالله. لږ وروسته به زه بیا د هغې نصاب تاسو ته بیان کوم. الله دې عمل توفیق نصیب کړي.